بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وسددی زینا سورة یونس شروع کیږي او دی سورت تا سورة یونس ځکه وایي چې د دې سورت د اخرنۍ رکوع نه مخکې آیتونو کې آیت نمبر 98 په دې کې الله جل جلاله د یونس علیه السلام د قوم د نافرمانیانو او د ایمان تذکره کړې ده، نو ځکه د دې سورت نوم سورة یونس کې خودو. یونس علیہ السلام دا د الله جل جلاله یو عظیم الشان پیغمبر وو. د عراق په ملک یو خار دی چې هغې ته نینوا ویلی کیږي او دا د موصل صوبه کې دی. په دغه ښار کې الله جل جلاله یونس علیہ السلام را لېږلی او یونس علیہ السلام په دغه ښار کې اوسېده. بعض مفسرین فرمایي وایي د دې سورت نوم سوره الف لام را دی، نو دای د دې آیت کریمه دا کم شروع کې چې ذکر دی د دې آیت کریمه نه راوستی دی. سورة یونس دا مکی سورت دے، پا مصحف عثمانی کی لسم او پا ترتیب نزولی کی یو 50 سورت دے. دا سورہ ہود نباد او دا سورہ بنی اسرائیل نمخ کی نازل شوه دے. ما قبل سورت سر ربط دا دے چې د ما قبل سورت په آخر کې توحید بیان شو، فقل حسبی الله لا اله الا هو. وس د دې سورت په شروع کې د توحید بیان دی چې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. دویم نمبر ربط د ما قبل صورت په آخر کې صداقت د رسالت بیان شو چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. وس د دې صورت په شروع کې صداقت د رسالت بیانېږي چې اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس. خلاصه د صورت د دې صورت مرکزی مضمون توحید باری تعالی ده او مقصودی مسئلہ پدې کې نفي د شفاعت قهري ده او تقریبا دا نفي په دې صورت کې 3 پیری ذکر کیږي او په دې باندې بیا 11 دلایل بیانېږي چې په هغه کې 10 دلایل عقلیه دي او یو دلیل وحی ده. او دلائل عقلیو کې هم یو دلیل دا په نفي شرک فی العلم باندې ده او یو دلیل په نفي شرک فعلی باندې ده او یو دلیل عقلی استقراری ده او باقی و دلائل دا په نفي شرک فی تصرف باندې دي. او د دې سره سره د دلائلو په میز کې با د دلائلو هغه ثمرات هم بیانېږي 3 پیری او موقع په موقع با
زواجر، بشارات، تخویفات او شکایات به بیانیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، دا د حروف مقطعات نه ده. بعض مفسرین فرمایي چې الله اعلم بمراده بذلك، چې د دې په مراد باندې صرف الله تعالی پوهیږي. او د دې نه علاوه کم حضرات چې د اشارات قائل دي نو هغوی فرمایي یو قول پکې دا دی چې په الف کې اشاره ده اعلا ته، په لام کې اشاره ده لباب ته، او پر را کې اشاره ده رسالت ته. نو معنی دا شوه چې اعلا لباب د رسالت. د لباب معنی ده خلاصه او مغز. نو معنی دا شوه چې په دې صورت کې د رسالت هغه مغز او خلاصه بیان شوی ده. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی الف کی اشارہ دا اللہ تا، او پر لام کی اشارہ دا لطیف تا، او پر را کی اشارہ دا رؤوف تا. نو معنی دا سشوا چی اللہ لطیف رؤوف. او بعض مفسرین فرمائی چې الف کی اشاره ده انا ته، او لام کی اشاره ده الله ته، او پر را کی اشاره ده رحمان ته. نو معنی داسې شوه چې الله فرمایي انا الله الرحمن، وی زه هغه الله یم چې رحمان یم. الف لام را د دې حروف په معنا باندې الله تعالی پوهیږي. وس بطور تمهید ترغیب ال القرآن ده. تلک آیات الكتاب الحکیم، دا آیتونه دي الکتاب د داسې کتاب الحکیم چې حکمتونه والا ده. د حکیم مفسرین دو معناګانې کړي دي. یو معنی د دې دا محکم. نو معنی بداشي چې دا آیتونه د داسې کتاب دي چې دغه کتاب محکم دی، په دې کې نسخ او تبدیلی نشي راتلی. دویمه معنی د حکیم دا ده چې تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه دي د داسې کتاب الحکیم چې حکمتون والا دی. نو څه مطلب؟ د حکمت والا کتاب دی. په دې کې ټول احکام چې څومره بیانېږي دا معقولی دي، یعنی دا معقول مسائل ذکر کوي، غیر معقول احکام نه ذکر کوي. دغه وجه ده استاد محترم قاری احسان الحق صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل وی چې د کم صورت په ابتدا کې د کتاب صفت دا حکیم راغلی وي، لکه دلته آیات الکتاب کې دا الکتاب موصوف دی او الحکیم دا د دې صفت راغلی دی. نو په دغه صورت کې به اکثر دلایل دا دلایل عقلیه بیانېږي، دلایل نقلیه به پکې ډېر کم وي، لیکن اکثر دلایل دا به پکې عقلیه بیانېږي. دغه وجه چې موږ په خلاصه کې ویلې چې په دې صورت کې به لس دلایل عقلیه ذکر کیږي او صرف یو دلیل وحی پکې بیانېږي. اکان للناس عجبا د دې ځای نه والزجر بیانېږي او استفهام انکاری دی، او دا د کفار مکه د مشهور سوال جواب هم دی چې هغوی به اعتراض کولو
وی دا نبوت دا زمون پشان بشر ته میلاو شوی دی، زمون پشان یو انسان ته میلاو شوی دی، وی منګه څنګه په دې باندې ایمان راوړو؟ نو الله جل جلاله په دې باندې زجر راولېږلو، استفهام انکاری دی چې اکان للناس، آیا شته دی للناس د پاره د خلکو عجبا تعجب، یعنی خلکو ته په دې خبره باندې تعجب وشو چې دا نبوت دا منګه یو بشر لور کړو. نو استفهام انکاری دی، څه مطلب په دې باندې تعجب نه دی پکار، دا د تعجب خبره نه ده. خلکو په دې خبره باندې تعجب وکړو، نو د خلکو نه مراد اهل مکه دي. تعجب یې وکړو، یوې په دې خبره تعجب وکړو چې یاره انساني پیغمبر ولې راولېږلو، فرشته پکار وه. او دویم تعجب په دې خبره باندې چې په دې پوره عرب کې او په دې پوره اهل مکه کې د ابو طالب هغه یتیم دای پیغمبر مونږ ته جوړ کړو. نو الله فرمایي وی آیا دې خلکو ته په دې باندې تعجب وشو ان اوحینا دا چې مونږه وحی وکړه الی رجل یو سړی ته منهم د دوینا. نو په دې خبره باندې تعجب نه دی پکار. نو ګورئ دلته مفسرین فرمایي و قرآن مجید کی د نبوت سره لفظ رجل دا په کثرت استعمال شوی دی. په هر ځای کې د نبوت او د وحی سره د رجل لفظ راغلی دی. نو په دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته چې الله جل جلاله د نبوت دا تاج دا همیشه د سړو په سر باندې یخودی دی، د ښځو په سر نه. ښځه دا پیغمبره نشي کېدی. ان انذر الناس، نو د دې ځای نه اوس تخویب بیانېږي. ان انذر الناس دا چې ته یره ورکې خلکو ته. ان انذر الناس نو د خلکو نه مراد مشرکین او منکرین دي. دا چې ته یره ورکې مشرکین او منکرینو ته. وبشر الذین آمنوا، نو د دې ځای نه اوس بشارت بیانېږي. وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکړه الذین کسانو ته آمنو چې دی ایمان راوړی دی، ان لهم قدم صدقنا، چې بېشکه د دوی دپاره قدم صدق تقدم ښایسته دی عند ربهم پنځ د رب د دوی. نو د دې ځای کې اوس د مؤمنانو دپاره کم خلک چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي، نو ای پیغمبر دیو ته بشارت ورکا چې د دیو دپاره تقدم ښایسته دی. نو ګورئ دلته اوس قدم صدق راغی، نو ذکر د سبب دی او مراد تینا مسبب دی. څه مطلب؟ ذکر د قدم دی او مراد د دینه تقدم دی، یعنی مخکیواله دی. یعنی څنګه چې د قدم په ذریعه باندې انسان مخکې ځي، مخې ته ځي، نو دا قدم یو سبب شو. نو دا اضافت الموصوف الى الصفت دی چې ان لهم تقدما صدقنا، چې د دوی دپاره تقدم ښایسته دی، یعنی د ایمان او د اعمالو طرف ته دا مخکیوالی کوي. نو الله تعالی به دوی له لویه مرتبه ورکوي. دغه وجه ده امام مجاهد رحمت الله علیه د دې ترجمه کړې ده ان لهم قدم صدقنا، چې بېشکه د دوی دپاره اعمال صالحه او اعمال حسنه دي. بعضې مفسرینو د دې معنی کړې ده ان لهم
اجرا حسنا چې د دوی دپاره ښایسته اجر او بدله ده. او بعضې مفسرینو معنی کړې ده چې ان لهم منزلة رفیعتنا چې د دوی دپاره اوچته مرتبه ده. او بعضې مفسرینو معنی کړې ده چې ان لهم رتبة حسنتنا چې د دوی دپاره ښایسته مرتبه ده، ښایسته رتبه ده. او شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه هغه فرمایي وی بعضې مفسرین ویلی دي چې د قدم صدق نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دا د رښتونوالي یو غر و. نو به هر حال دا بشارت شو د مؤمنانو دپاره. قال الکافرون نو د دې ځای نه اوس شکوه د کافرانو دپاره. قال الکافرون وای کافران ان هذا لساحر مبینا چې بېشکه دا پیغمبر لساحرنا دا جادوگر دی مبین ښکارا. نو الله جل جلاله د کافرانو نه شکو بیان کړه چې د کافرانو سره نور څه جوابونه نه نو ډاری کې دا ویلي چې دا پیغمبر جادوگر دی، دا ټول کارونه خو د جادو په ذریعه باندې دا کوي.